دردی او غلط. کله کله الله د ملائکه حال بیانې چې هغه ته ولې الہ وایي، هغه کې صفت د الوهیت شته. سورۃ البقره کې نور اغلی 2 کې چې الله تعالی تاسو کې چې انبئونی بیاسماء هؤلاء، اے ملائکه خبر را کئ ماته پنومونو دي سيزونو سره، ان کنتم صادقین کتا سرشتنی. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هغه اقرار کوي چې لا علم لنا، یا الله مونږ ته هیڅ علم نشته، مونږ نه یو خبر. د رد لپاره چې وریا مشرکانو د ملائکه خبره نه مانه چې هغه مونږ ته علم نشته دی. اته سوې دي درسنه خبر دي. سورہ انعام کی پورا سلم آیاتو وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم. دی کې ورسره د جناتو ذکر راغی، مشرکین بالجن. دی کې ویلو سلم آیات د سورۃ انعام کې ګرځي الله سره شریکان څوک؟ الجن پیریان. دی او سره شریک کړي او الله پیدا کړی دي، څنګه دا سره شریک شو؟ وخرقوا له بنین و بنات. ور الله سره یم زامن او ملونه ځوانه ول ویلې دي ښا بنین و بنات. چا ول زامن ثابت کړی چالونه. مشرکین بالجن او بالملائکه. کله چې قران رد کوي د مشرکین بالجن نو خاص کر په واقعیا د ابلیس کې، چې واقعیا د ابلیس راضی کنه، یا سورۃ البقره کې، یا سورہ اعراف کې، یا سورہ کہف کې، طه کې، دا ډېر ځایونو کې راځي. نو هر ځای پکې ردی پدی باندې چې جنات او مشر خو ابلیسو کنه، شیاطینو. نو دا غنه خبر یې دا وسه اختیار و چې الله وتعالى کوشا. اعراف کې د 19 آیات کې راځي قال فهبط منها وإلا چکس یاد دی زینا فما یکون لکان تتکبر فیها حال ندی لا یقصد التلویو کی فخرج انک من الصاغرین. راوی شاړه جنات سره دی هغه مشر سره اختیار نه نو چې الله راو شاړه نه بیا تللی شو واپسو رد کی پاغي باندې جناتو کې اختیار نشته. سورۃ سبا کې وی 12 آیات کې چې ګور سليمان علیہ السلام له کارونه کولو، حتی سو هغه په غیب پويږي، هغه د خلقو د حال نه خبر دي چې څه شی رکشینو دا به چې پیریانو ماماګانو هغه خبري کنه. سورۃ سبا کې وی 12 کې ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه. ډیر د پیریان نه داسیو چې کار به کو د مخه ته د الله په حکم سره تابع کړیو لکه مسخر کړیو. او چې چا ویلو چې دی په غیب پويږي نو بیا ورپسې ویلو 3 پالسم کې فلما قضينا عليه الموت کله چې موږ په باندې مرګ راوستو ما دلوا على موته الا دابة الارض. پیریان نو خبر چې دی مړ دی خیو تکاتو اپو دې چې هغه دی خبر نو چې مړ دی. دا چې کله پریوته فلما خر چې پریوته نو تبینت الجن. پیریان خلقو ته معلوم شو چې وی دروغ جنو اسوي چې موږ په غیب پويګو. سليمان عليه السلام نه خبر الګیا یې صح کارونه کوي غوپی وای په دریابونو کې کتا سو ته پته وي چې دې مړ دی تاسو په خوا تختی دی وای. الله كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. التدوا معنی مشرکین بالکواکب. ستورو کې ډېرې قصې جوړې کړې دي. دا ستوره خدای دا خراب دی، دا ستوره نیک بخت دی، سعد دی، دا شقی دی، نحس دی. دا ابازو پکې سم فن جوړ کړی ښه دا یو فن جوړ کړی خلکو په ستورو کې قسمونه جوړ کړي دي. اوس هم دا علم را روان دی خلکو ستا طالع وي څنګه طالع نه وي پته لګي. ورکه څوک واده کوي که نه نو مخکې نجومي له لوړ شي وایي زه د فلانۍ جینۍ سره رشته کومه ته زما طالع هم وګوره او د هغې طالع هم وګوره. هلکه طالع ولې ونه ګورې ګورې دا چا وي نو چې طالع یې برابر نه نو بیا ورسره رشته نه کوي
وی زمون کور بس هم را نشي. دی مونږ ته وی چې ستا تعالیٰ او دې تعالیٰ کې ډېر فرق دی که نه. دې ستورو کې دا مطلب والله دې لپاره پیدا کړي دي. دومره غټ اعتقاد دی دې خلکو په ستورو باندې نو ښه دا ټول شرک د نبي علیہ السلام ویلو چې ستورو کې الله درې صفتونه پیدا کړي بس صحیح دي. زینت د اسمان دی، زینا السماء الدنیا بمصابیح. رجوما للشیاطین دی، شیطانان پوښتې شي د هغې لپاره عذاب دی. او بالنجم هم یهتدون، خلق په لارې مومي د قدرې دي. او چا چې پکې د دې نه سوا بله شعبه ولټوله د دروازه د شرک یې کلاو کړه، کاره حدیث ته کړه د دې دریو نه سوا چې پکې بل چا څه ومونته نو دغه شرک دی. دې غدرې یې کړي دي، دی نه زینت مني او نه رجوما للشیاطین او اسنا خوی دی کې دا کار دا ستوري چې راوخېږي نو ملک آباد شي، دا ستوري چې راوباسي نو جګړې او فساد یو. سورۃ انعام کې رد کړي په مشرکین بالجن باندې د ابراهیم علیه السلام په واقعه کې چې هغه ته وی چې د ستورو کې سشته څلور او یا کې وی سورۃ انعام فلما جن علیه الليل رأى کوكبا قال هذا ربي. ابراهیم علیه السلام ستوري ولیدو وی خدا به زما ربي دی به مال کارونه کوي. اجه دې پریوزي فلما افلا قال لا احب الافلين چې پریوت نو ابراهیم علیه السلام زه خو د خدای توب مرتبه نه ورکوم ستورو له. دا مطلب محبت د خدای توب وسره نه ساتم، اسې خو سره محبت ساتم چې د الله مخلوق دی، زمونږ د پاره خایس دی، زمونږ د پاره هدایت دی. دغه ټیک ده د خدای توب محبت نه چې دی به د نفع او د نقصان مالکی، دی به ذلت او عزت خلقو له ورکوي، دی به خلقو کورونه سموي روانوي. دا نشته به لا احب الافلین. دغسې سورہ صافات کې خاص کر سورہ سواد کې او سبا کې دې کې مشرکین بالجن د هغې رد یې کړی ډېر ښکاره چې سخر لکم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. ستوري دی او نور دی کو سپوږمۍ ټول د الله د حکم تابعدار دي، دې کې څه اختیارات نشته دی. دا څلور قسمه مشرکین دي، بالعباد الصالحین او بالملائکه بالجن بالکواکب. دا به تفصیلا راځي خاص صورتونو کې. لس اربعیات ذکر شو. واخر دعوانا الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اربعیات د حضرت شیخ رحمه الله تعالی قرآن د فهم او بصیرت د پاره ویلیو چې نګر یو سړی ماهر په قرآن کې حتی یعلم اربعا چول اغسلور اصول نه پیژنې چې تعریف د قرآن، اسماء د قرآن، نزول، حکمت د نزول او آداب. کاربعین معنی لغوی او معنی شرعی او اسباب د نزول ناسخ منسوخ. مثل اربعین تفسیر د قرآن په قرآن سره او سنت سره، په اقوالو صحابه او په اقوالو تابعینو. ويؤيدها باربعین تایید د پاره څلور نورو چې هغه جهاد، انفاق، تنظیم، آداب. لاربعین د څلورو مقاصدو د پاره چې توحید، رسالت، صداقت د قرآن او قیامت. باربعین په څلورو دلایل سره چې دلیل عقلی او دلیل نقلی او دلیل وحی او حلف. فی اربعین په څلورو حصو د قرآن کې چې د اول نه تر انعام پورې، انعام نه تر کهف پورې، کهف نه سبا او سبا نه تر اخره پورې. لیرد بها اربعن رد کی قرآن په څلورو فرقو باندې چې هغه مشرکین دي، یهود دي، نصارا دي او منافقین دي.
کاربائن لکه څنګه چې رد کی په څلورو شرکیاتو باندې فی العبادت فی الدعاء فی العلم و فی التصرف مع اربعین سره دا څلور واړو قسمونو د مشرکینو نه چې بالعباد الصالحین بالملائکه او بالجن او بالکواکب دل سربعیات مخک تیر شو یو لسم داده چې ویوضحها باربعن قرآن د دې وضاحت په څلورو اصول سره کوي بالقصص والامثال وعجز الالهه ووهن الادله چې د باطل رد کوي هغه واضح کوي په دې سره چې کله قرآن کې قصې بیان کی هغه د عبرت لپاره عبرت پکې دغه چې رد کوي په باطل باندې داغه د هر یوې عقیدې کداغه عقیده دای چې بغیر د الله نه بل څوک غیب دان شته دا اول نه چې شروع کوي قرآن نو د ملائکو نه دلیل پیش کوي چې سبحانك لا علم لنا واقعا د آدم علیه السلام یې دې لپاره ذکر کړی و بیا ورپسې د عزیر علیه السلام حالت چې د خپل ځان نو خبر یوم او بعض یوم مثال په تور وایو یا د اصحاب کهف دا قصې د څه لپاره بیانې د باطل د غلطي عقیدې لپاره که څوک د دې قایلو چې یره متصرف بغیر د الله نه بل څوک شته هغې دپاره واقعه ذوالقرنین ذکر کی څومره لوی بادشاه ولیو هغه خلقو ته وایي اعینوني بقوة ما سره خدمت وکړئ پاسه که سلیمان علیه السلام واقعه پیش کړي هم د دې لپاره چې اختیارات نشته تصرفات نشته الله ما په امتحان وکړو نیمګړی بچی پیدا شو اختیارات هیڅ سره نه نو په قصو د قرآن کې دا مطلبي چې هغې کې الله رب العزت یو پله د خپل وحدانیت اثبات کوي او بل پله د باطل رد کوي نو قصص د قرآن سمونږ مخکې ذکر کړیو لکه سوره اعراف کې هم چې یو کم شپېته نه شروع شي نوح علیه السلام واقعا تر اخره پورې دا قصص د انبیاء دي قصص الانبیاء دي ته ویل شي قرآن کې دي چې هغې کې د عقایدو پوره اصلاحي سورة یونس کې هم چې واقعا د نوح علیه السلام ذکر کوي نو هغه د تشجیع دپاره ذکر کوي یو او یا کې وی واتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات الله نوح علیہ السلام خپل قوم ته وی چې قومه که تاسو باندې زما دا بیان بد لګي او زه چې ولاړم په ولاړې تقریر کوم دا در باندې بد لګي فعلى الله توکلتو بس ما په الله توکل کړی دی چې څه کولی شئ نو وکئ فاجمعوا امرکم وشرکاکم مقصد پکې تشجیع وي بہادری بیانې د انبیاء چې څومره بہادرانو یوسف علیہ السلام واقعہ چې ذکر کړي سورۃ یوسف کې د 4 آیتنا تر اخره پورې سلام آیات پورې ګور دا ټول تفصیلی واقعا دا د نبی علیہ السلام د تسلی لپاره او استقامت لپاره ده
چې مشکلات ډیر دي لیکن ته د یوسف علیه السلام حال یاد کا چې هغه باندې څومره امتحانات راغلي او څومره ابتلاګانې راغلي وي او الله رب العزت ویلو چې ما مضبوط کړو او هر امتحان کې به سوال کو چې الله ما بچ کې وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. دغسی سورۃ انبیاء کی جو 50 آیات نا ترتاتیا پورے واقعات بیانی دا درد د باطل لپاره ابراهيم عليه السلام وي سوکل د قوم بوتان یې مات کړو فجعلهم جزازا ټول تخ نس کړه ټوکړي کړه الا کبیر اللهم یو کبیر سے بیا پکې پرې شو علم الی یرجعون هغه په خپل ځای راځي چې باغې کې د معانو څومره لذت ته لذت په قران کې دی ولې چې یو سړی سره څه شوق او محبت وي چې یو آیات کې څومره باریکات دي لکه دغه ځای چې الا کبیر اللهم یا بل فعلوا کبیرهم هذا خاص آیاتونه دی قران کې چې کې څومره غور کوي خوز کوي نو دمرتنا خوشبوئی پیدا کیږي والمسك ما کررته يتضوع دغه سورہ قصص کې موسی علیہ السلام حال ګورا هغه څومره د وخت د انګلی دریاب ته دا په دې مسلې پسې الله تاسو غفلت کې پراته یې موسی علیہ السلام د دریو څلور ورځو دی وی د انګل ور پسې الله ولا کامیابی نور کوي نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق الله یې مونږه ته باندې تلاوت کو وکړه کنه قرآن تلاوت الله کوي کنه او خبر د موسی علیہ السلام او د فرعون بالحق ډېر حکمتونه دی پکې د مبلغ د پاره او داعی د پاره خو پکې ډېر تسلیات موجود دي چې په کوم کور کې یو ساتو لوی کو پچا باندې تربیت کو دا پکې د مبلغ د پاره ډېر تسلیات دي کنه چیرې ګما دا سورتونه دي خاص واقعات د انبیاء کی سورہ صافاتم 15 یا شروع کی تر یو سل یو کم سلويخ پورې ګوره ټول د انبیاء د واقعاتو نه ډک دي سورہ صاد کې مول سمات نه اته سلويخ تم پورې اشوري د دینه کړی دا چې پیغمبر پاک ته وی اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايدي صبر کوا لمتنګوا د داوود علیہ السلام حالیات کا ذا الايد څومره همت ناکو الله له څومره همت ورکړو دومره عظیم شان پیغمبرو او سره دا غینه جالوت یې قتل کو حکارونه کو دا چې څوک jihad نه انکار کین هغه ته داوود علیہ السلام حال بیان کا الله وی چې پیغمبر دی او سره قتل کو ګوره وقتل داوود جالوت لوی بلې قتل کړ نفعاته الله الملك والحکمت وعلمه الله په دې نعمت یو انبار جوړ کړو ته jihad نه کینو الله بدل سنه مت درکې دا الله په دې مجاهدو ورکی ښا قصص دا قران دای دا مطلب نه حکمت نه نو واضح کی قران خپل خبره په قصص سره او الامثال بل په مثالونو قران مثالونه ډیر د معرفت ډیر د تدبر او د فکر دي بعض علماء په دې کتابونو لیکلي دي چې امثال القرآن
غټ غټ کتابونه په لیکلي ځکه چې سورۃ عنکبوت کې وی یو سلويخ کې چې الله وی دا مثالونه بیانوم خو ګور هر څوک نه پويږي وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون الله په دې باندې عالمان پويږي هر څوک نه یو عالم پکې تیر شو غالبا چې مالک ابن دینار یا سفیان چې هغه د قرآن په مثال پوه نشنو جړل به وی زبا عالم نه منو ځکه الله وی چې نه پوهیږي په دې باندې مگر عالمان کنه دا د قرآن امثال ډیر د فائدې او ډیر د لطف دي هغه که د هر څه لپاره بیان کړي کله د قرآن د ماحول د لپاره بیان کړي چې قرآن سره ماحول جوړیږي کنه کته وای چې د ماحول جوړوم زه خپل محله او علاقه آبادوم نو قرآن سره آبادیږي ګوره ځکه اول مثال دې لپاره ذکر کړو سورۃ البقره ولسم آیات کې چې مثلهم کمثل الذی استوقد نارا وګوره پیغمبر چراغ مکه معظمه ته او ټول خلق په شرک کې مبتلا وو او دوته رڼا وکړه د دې څنګه مثال دی الله وی لکه خلق چې تیار کی یو سړی راشي او غزان سر رڼا راوړي لاټین راوړي چراغ راوړي خلق تمینتونو کې دیار لسکاله چې دا واخله هغه وی مونږ په تیار کې خوشاله یو نو ذهب الله بنورهم الله تنارنا واخلی نو دا مثال ګوره دا د وخت پار نه د مکه معظمه د پار دا وس د هر کلی او د هر ملک د پار دی ها چې قران و تر رسیدلې دی او غیر انا ناخلی نلوي چې نه اخلي نو بیا به تر قیامت پورې وانه اخلي یا به قیامت کې هغه خلقو کې راشي سورې حدید کې راځي چې چوک لور شي نو مؤمنان به جنت ته او منافقان به دا د پاتې شي نو رڼا به نمړش ادي بچي وي چې انظرونا نقتبس من نورکم یا مومنانو مونږ ته صبر وکړئ تاسو نه رڼا اخلو مومنان به ورته وایي ارجعوا وراکم فالتمسوا نورا ځای پنځپیر ته لاړ شئ دا رڼا هلته کې ده دلته رڼا څه کوي فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب دیوال به ووالي شي جدایي به راشي یو دروازه پکې کله کله به یو بل ته ګوري تپوس به کوي د یو بل د حال که نه نو قرآن مثال د دې دپاره ښه کله قرآن ته ترغیب ورکوي چې ماحول به په دې جوړېږي کله د دې دپاره بیانوي ترغیب توحید ته ورکوي چې ګوره دا کلمه ووایه دا کلمه زده کړه دا داسې کلمه ده چې د دې نه به ستا هر څه جوړ شي جنتونه میوې نهرونه سورہ ابراهیم کې ویلي که نه څلېرویشتم کې الله بیانوي ښه ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء الله ویلیو زما کلمه ډیره برکتی ده ګوره د دې مثال دا غي ونی دی چې ډیره ښایسته ده ډیره عمده او ډیره پاکه ده چې دا غي ونی مونږ چرته ومې زمکې ته رسېدلې هوا موا او سیلې ورته څه نشي ویلې او څنګه اسمان ته رسېدلې چې عمل کې نو دې په برا
عمل قبلی خو الله چې دا کلمه وی د بنیاد ده کنه دواړه طرفه بیان کړي مثلو کلمتين خبيثه یوم له بیا کنه چې دواړه خبره واضحه شي مثال د دې لپاره کله دې لپاره مثال بیانې چې مؤمنانو به خرج کوو دغه سره بزړه کې غم چې دا څه فائدہ به یو کنه به یو مثال الله دا غیر لپاره بیان کو سورۃ البقره کې چې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل دا مثال چې يهود او نصارا وریدو نو هغه خرج شروع کو په خپل احبار او رهبان باندې چې موږ هم د خپل علماء او راهبانو له خرج کو مال بول ورکو چې زموږ دا 1 روپۍ نه دوره جوړ شي وګوره سورۃ ال عمران کې دا غي د رد لپاره یو سل ولسم کې مثال ذکر کو چې تاسو دا نه قبليږي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته دغه آیات تلاندې مفسرین ذکر کړیو چې هذا مثل نفقة اليهود على أحبارهم ورهبانهم دا مثال الله ذکر کو د يهودو دا نفقې چې غیبه کول په خپل احبار او رهبانو الله وی دې مثال څه دی دا خو یو طوفان دی چې په یو فصل باندې راشي او فصل اوسوځي هلاکي کی ځکه چې هغه سړی مشرکی او مجرمي کنه دغه تاسو انفاق او خرج پیدا نه کوي چې تاسو ځان مؤمنانو سره برابر وای دا هلاکت ته کله مثال بیان کړی د رد شرک د پاره چې الله رب العزت وی ګوره زما مثال او د دې مشرکانو د الہو مثال څنګه دی د دې الہ څنګه دی او زما شان د سورۃ نحل کې بیا راځي 75 50 یانا ورب الله مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء بیانی الله مثال دو الہو د مشرکین چې څنګه دي عبدا مملوکا لکه یو غلام دی د بل په ملک او د بل په قبضه کې دی د بل په لاس کې دی لا يقدر على شيء فیس چې باندې نه قادر ومن رزقنا منا رزقا حسنا او بلغه څوک دی چې ما علماء دولت ورکړي ډیر خاصه فهو ينفق منه سرا وجهرا او ته خرج کوي کارا پټ د دوړ اندي برابر د مثال پیش کړو حق معبود حق او معبود باطل کله قران دا غي د الہو د اهانت لپاره مثال پیش کړي اگر چې هغه په ډیر خپي وي ماذا اراد الله بهذا مثلا دې مثال کې الله څه مطلب چې بیانوي خپي په قران بیانې د دوه ځای بیان کړی دی یو سورۃ العنکبوت کې او یو سلوي ختم کې او بل سورۃ حج کې دریو یا کې دا دوه ځای د غي د حقارت او د اهانت لپاره بیان کړی سورۃ عنکبوت کې ویلو 41 کې مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا خلقو چې نیولې دي بغیر د الله نه نور اولیاء کما مثل العنکبوت دي ځان له څه جوړ کړی دي عنکبوت جاله جوړ کړی دا اتخذت بیتا هغه ځان له کور جوړ کړی چې دې کې به امني دې کې به حفاظتي وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت سورہ حج کې ویلو دریو یا کې چې خلقو تمام دنیا خلقو ضرب مثلا فاستمعوا له یو جيبه مثال بیانول شي وګ وته کېږي
بشکا کسان چې تاسو تاواز کوي بغیر د الله نه لن يخلقوا ذبابا یو مچ نشي پیدا کوله پیدا کول خو ډیره لوی خبره ده وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه کاغه مچ نه څه تخفیف پنجه کې هغه نشي خلاصول ته ضعف الطالب والمطلوب دا دغه د الها او اهانت یې کو ځکه باغی وی چې دې مثال کې څه مطلب خو زمونږ د خدایانو بې عزتی وکړه کنه او دا دې نه بیانې بیا به وی وینم نه منو چې دا قران د الله کتاب دی ځکه دا الله ډېر لوی شان دی هغه ماشه او مچ یادې او عنکبوت یادې الله اعظم شانن الله د دین ډېر لوی دی چې هغه مثالونه بیانې او څه مثالونه بیانې الله ذکر ویلو چې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما زه پروا نه کوم د دې خبرې که مثال بیانو ما کار سکوم هغه په غوسه شي ډېر کنه امثال د قران د دې لپاره دي نو رد چې کوي او وضاحت چې کوي نو کله په قصو سره کله په امثال سره او دریم عجز د الہو کله قران داوی د الہو عجز بیانې چې تاسو د الہ څه کول شي څه اختیار ور سره شته کله ته بالکل اختیار سلب کوي چې دی مالکان ندي نو تاسو د پاره نه د ځان د پاره سورۃ المائده کې ولسمات کې ویلو لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا کافران دي هغه کسان چې عیسی علیه السلام زوی د مریم ته الہ وي چې دا خدای دی فالته ویلو قل فمن يملك من الله شيئا وتوایا چې بیا به څوک د الله طرف نه ذمہوار شي ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا کچره الله دا اراده وکړه چې هلاکوم عیسی علیه السلام مور د مریم او ټول خلق الله وی ګوره مکه دنیا مروانه وای کنه یا به هیڅوک تاسو نه کی قل فمن یملکو تاسو الہ بیا تاسو کول شي هغه سره اختیارات شته سورۃ اعراف کې وی یوصل څلور نبی کې ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم هغه کسان چې تاسو ته आवाज کوي بغیر د الله نه تاسو په شان څه بنديان دي فدعوهم زي आवाज وتاو کوي چې تاسو حاجت پوره کړي نشي پوره کولې ولي الہم ارجل يمشون بها دې خپېشتا چې باغی باندې وګرځي ام لهم ایدی یبتشون بها لا سنشته چې باغی نیولو کی ام لهم اعین یبصرون بها سترګشتا ام لهم اذان یسمعون بها وغنشتا نشتا نو دا څنګه خدای چې هیڅ قوت ور سره نه نه چرته تلشي او ګرځې دی شي نه نیول کول شي نه قتل کول شي نه اورېدل کول شي دا ټوکر تاسو خدای دې څومره عجز بیان کړی ښا دې د عجز د الہ او باطل وي په دې سره واضح کوي کنه سورہ یونس کې مطلب سمات ډېر مشهور ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم عجیب حالت د عبادت کی بغیر د الله نه دا غچا چې نو تاسو نقصان رسول شي انا ول سنف اور کول شي نو سله عبادت کوي وې دې لپاره کو چې حواله شفاعون عند الله دی بل الله سره زموږ لپاره خبره کوي الله رب العزت پرد کوي چې قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض تاسو الله خبره دا غچانا چې نه په اسمانونو کې شته او نه په ځمکو کې شته
لا شی نشتا او خبروي چې زمونږ الہ دي زمونږ شفاعت دي الله سره به شفاعت کوي الله وي زه خو نیم خبر ځکه چې شته دی نه نو سورۃ هود کې هم ویلو اخر کې یو سلیو کې چې قومونه هلاک کړل ملک یې پاک کو الله یوم ظلمناهم ما ګور زیاتې نه کړې په دې باندې ولکن ظلموا انفسهم په خپل ځان زیاتې فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء اس فائدہ ورنکړه کنه فما اغنت عنهم اس فائدہ ورنکړه دي خپل الها دا عجز دا مطلب دی چې الله وی نشي کوله عاجز دي کله وی الله ته فریاد کوي مشرکین د مکه و ملائکه عبادت کو سورۃ رعد کې 14 آیات کې الله رب العزت وی چې هغه ما ته فریاد کوي او عاجزي کوي ويسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته اگر رعد فرشتہ خدای الله تسبیح وایي او یوازې هغه نه ټول ملائک ولي من خیفته الله نه یریږي هر وخت هغه تاسو خدایان غړئ عجز علیه هغه د قیامت حال چې بیانې هغه ټول عجز دی کنه چې الله به تاسو کوي د دین او د دې د الهو نه چې دې تاسو عبادت کړئ هغه به انکار کوي چې نه مونږه نه یو خبر مونږ ته څه پته چې دې زموږ عبادت کړئ په یو بل باندې بیا لعنت وي لیکن د یو بل په کار باندې شي راتللی او سلورم دی وهن د ادله د مشرکین هم دلیلونه شته کنه هغه د خپل دین لپاره خپل عقیده لپاره ډېر دلیلونه کتلي دي د قرآن د هغې وهن او کمزوري بیانوي چې دا دلیل نه دی کله په دې طریقې سره چې بالکل رد کوي انکار کوي چې د دې دلیل نشته اگر سورۃ النساء کې یو سل 15 کې وایي رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة پیغمبران میں ولیگل خوشخبری ورکونکی يرونکی در دې لپاره چې د دې مشرکانو دلیل پاتې نشي دیو بیاوی چې الله مونږ نو خبر کله په دې طریقې باندې رد کړي چې د دې عقیده او د دې دلیل بے بنیاد ده بالکل استقامت او ثبات یې نشته وکړ یو اعلان وشو بیا باندې د دې عقیده او نه به دلیل د سورۃ ابراهیم کې هغه شپږشتم آیات کې چې ویلو چې د دې د عقیده او د دې د دین مثال کشجرتن خبيثتن هغه بوټي دی هغه ډیر ناکار او ډیر خراب بدبویا نجتست من فوق الارض چې د ځمکې په سر پروت دی ما لها من قرار سمحکم والی نشته مضبوطی نشته دی په موحد یو اعلان وکړو نظر سبا ختمه سورہ بنی اسرائیل کې دا مطلب یو اتیا کې ویلو وقل جاء الحق وزهق الباطل وایا اعلان وکړه چې قران راغی او شیطان ختم شو توحید راغی شرک ختم شو زهق الباطل د حق دلیل راغی د باطل دلیل ختم شو کله مطالبه کوي سورہ کہف کې اصحاب کہف چې تقریر کو د بادشاہ په دربار کې دی ویلو کنه هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة دا زمون مشران دي مونږ دې به عزت نه کوو او صرف دومره وتوایو چې لولا یاتون علیم بسلطان بین دې دلیل ولې نه پېښ کی په خپل عقیده باندې لولا یاتون علیم بسلطان بین دلیل وسره نشته
د حق مقابله کوي. سورۃ انبیاء کې داسې مثال پیش کړو اتلسم آیات کې. دغه مشرکان ویلو چې دا زمکه اسمان الله د دې لپاره جوړ کړی دي چې دا هغه کور دی، لاندې چت، لاندې فرش دی او برچت دی او پکې رڼاګانې لګولې دي. نو بیا ولا زامن او لونه ثابت کړو چې کور خو آباد کړه. اتخذ الله ولدا، دغه دا عقیده وا. الله رب العزت اتلسم کوي چې نه، دا خو ما دی یو بل مقصد د پاره جوړ کړی دي. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. دا خو ما میدان جوړ کړی دی کې به د حق او باطل مقابله کیږي. الله وی زرا غرزوم حق د باطل لپاسه چې د بر نه یو شی راو ورځيږي چې په سر باندې کنه. نو فیدمغه، الله وی غمازغه ول راو باسي جوبلی کی فیضا و زاهد، سروازه پس ګور نو بس ختم شي. دا خو میدان جنگ دی چې کې به حق او باطل یو بل سره مقابله کوي. بل نقذف بالحق على الباطل. کله په دې طریقې ذکر کوي چې الله وایي ګوره مشرکان دومره په خپل دین باندې کلک دي، مضبوط دي او دلیل ورسره نشته. سورۃ حج کې ویلو اتم آیات کې ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم. بعض خلق دی چې جګړې کوي حق پرستو سره، وسو کې فی الله، الله په وحدانیت کې، بغیر علم، نو سره عقلی دلیل شته، ولا هدن، نو سره کتاب شته نقل بخوانو انبیاءونه، ولا کتاب منیر، نو سره داسې قرآن شته. اسی جګړې کوي دلیل ور سره نشته. بے دلیل دین خود دین نہیں کنا، بے کتاب دین وہن دا ادلہ دے تویلش. ورد دو سورتوں کے صراحتاً ویلی دی. یو سورت لقمان کے 13 آیات کے ذالک بین اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل. اللہ ویدا کائنات ذکولار دی چې الله حق دی، الله موجود دی، دی چې چاته فریاد کوي نه باطل دی، هغه څه نشي کولی. دا آیات سورۃ حج کې امراوړو وانما يدعون من دونه هو الباطل. دغه باطل چې دی لګیاري عبادت کوي. دې ته ویل شي وهن د ادله او د باطل پرستو. ځکه قرآن ډیر ځای چې خطاب کوي نو د مخاطب په زعم باندې بنا کوي چې داغه دا خیالي نو لکه داغي دا خیال چې موږ سره دلیل شته وایي کنه ښه، داغي دا خیال چې زمونږ دین حق دی. د قرآن او ته ملت نوم کیږي، داغي دین ته ګوره، دا داغي په زعم کې داسې کوي. داغي دا زعم چې موږ سره دلیلونه شته. اللہ رب العزت وی دلیل نشتا، تاسو دلیل صرف اتباع الظن، په ګمان پسې تلل او په هوا په خواهشاتو پسې تلل، دغه سي د آباء او اجداد تابعداري کول، دا تاسو دین دی. دا ويوضحها باربعين، قرآن وضاحت کوي عقیده توحید او د دې اصول په څلور قسمه امور سره چې او په کې قصص بل امثال او درې معجز داغید الها او څلورم وهن کمزوري داغید دلیلونو. دې سره وضاحت کوي. ويحذر عن 40، او قرآن خلق یرید څلورو خطرناکو جرمونو نه چې دین او یریږي، دین ځان بچ کړي. عن الكفر والشرك والنفاق والافتراء. د کفر نه خلق منی کوي،
د شرک نه خلق منی کوي، د نفاق نه منی کوي او د دین ځکه د باطل پرست ټول کار په دروغ روان دی. دومره دروغ داوا به دین کوي، هغې دپاره به ټول دروغ جوړ کړي، ګاډې به روان کړي. د کفر نه منع خو قرآن ټول د هغې نه ډک دی که نه، چې د اول نه شروع کي سورة البقره 140 نه، نو بس هر صورت کې الله وایي چې کفر نه ځان بچ کړئ. 140 نه سورة البقره کې ویلي وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، ایمان راوړئ په هغې قرآن چې ما نازل کړی دی، تصدیق کوي ستاسو د کتابونو. ولا تكونوا اول کافر به، ولا تكونوا اول کافر به، او مکیږئ اول کافران په دې قرآن. ځکه چې هڅه چې ورسېد او هغه انکار وکړو نو دې په قرآن باندې اول کافر شي که نه. هغه نور وروستو څیزونه دي ښه. ځکه یو بنده ته چې د الله طرف نه دین رارسي نو په قرآن سره رارسي، نو چې دې انکار وکړي نو داسې شوه لکه چې اول کفر یې په قرآن باندې وکړو. اتشتم کی ویلیو کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم، یا خلق تاسو څنګه کفر کوئ؟ کیف سمانا څه دلیل سره شته؟ یو بنده چې یو کار کوي خو په دلیل یې کوي که نه، نو تاسو سره څه دلیل شته چې د کفر کارونه کوئ؟ انکار کوئ د الله نه. وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دا هغه په لاسو کې راوړی او بیا کفر کوئ. دا رد د کفر کوي، عن الکفر. دویم د شرک نه ځان ساتل دی خو ډېرو ځایونو کې لکه مونږ ویلو سوره بقره کې 30 کې هم راغلي وو فلا تجعلوا لله اندادا، بیا 115 کې راغلي وو چې من الناس من يتخذ من دون الله اندادا. رد په شرک دی ته وایي. کله صراحتاً الله رب العزت وایي سورہ ال عمران کې 4 کې دعوت ورکړي قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. یا اهل کتاب وراشه د داسې یو کلمې چې مرګري شو ټول پاغې کې برابر ده کنه، مونږ او تاسو ټول به منو. اکثر کلمه ده هغه دا ده چې الله نعبد الا الله، چې لومبه حرف پاغې کې لا ده چې لا څه مطلب دی؟ مکو د غیر الله عبادت، مکو د بل چا تعجزي او تعظیم. لا الله نعبد الا الله، دا غي مونږ خو چرینه د کړه عبادت د غیر الله. څوک دی وای چې مونږ بغیر د الله نه بل چا عبادت کړي؟ ورپسې وی چې ولا نشرک به شیئا، نه کنه الله عبادت کوي مونږ منو خو یوازې کوي نه کنه، دا در کې مصیبت دی. د لا نعبد معنا دا ده چې ولا نشرک به شیئا، هغه سره به څوک نه شریکو. هغې مونږ خو نه دي شریک کړي. دا خو مشرکان د مکې لګیا دي، نو کله ورسره ملائک شریک وي، کله ورسره لات او منات شریک وي، کله ورسره هبل. د مونږ خو دا شرک نه دی کړی. نو 3 نمبر کې خبره واضحه کړه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. خپل میانځ کې با پیری او مرید نه جوړو کنه چې سبا کې پیران شي مشران شي او هغه نور ولا بیا لګیای نو رو روزي دی په بارانو تر سجدي پورې ورسي. دا مطلب دی ولا يتخذ بعضنا بعضا. يهودو کې دا مرض ډیرو، هغه به خپل احبار او رهبان باقاعده عبادت کو کنه.
نو کله صراحتاً قرآن رد د شرک په دې طریقه کوي دومره واضحه کې د کلمې معنا ښکاره کړي چې لا اله الا الله دا مطلب دی کنه کله الله رب العزت داسې پابندي کی دي چې خلقو ګوره هر ګناه معاف کومه او شرک نه معاف کومه د سورۃ النساء کې دو ځله ویلي دي یو ځل شپاړسم کې ان الله لا یغفر ان یشرک به ډېر خلق دې کې غلطي کوي چې وایي نو فرق نه کوي ان یشرک وایي کنه دې ته خیال پکاري کنه ان یشرک به په دې خو با بدعتيان موحدین راګیرولو چې آیاتونه به سم نشو ویلې دا څه به وي چې قرآن ولا دغه څه نه ورته دا څه به وي چې تبه حیران شي چې دا دې سوی کله به باقاعده په لوټ باندې درس کاو او یت به وي غلطو ونورم دغه سیو کنه کوم به واسه تنبیه ورکړه چرته چیرې دا د آیات غلط وي نو قصته به هغه سی وي آیون هغه ټول عمر د سوره فاطر آیات وي چې ان الشیطان لکم عدو نو ګور دلته و سره مبین وي دلته سره مبین نشته ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا هغه سره ان الشیطان لکم عدو مبین مو ته وي خو هغه د قصد بیا وي چې نه ولې زمونږ په باندې کلمه نه وي کنه زمونږ په باندې به روزه نه ماتوله دا د پنځپریانو باندې کله به غلطي کوله په سورته اعراف آیات به وي چې ان هؤلاء متبرم ما فی متبرون دینو دا فرق به ونه کله به رسو سوره تحریم کې آیات وی چې کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین به وی تسمیه جمع فرق نه کو فاحش غلطه دي ته وی کله به سوره ابراهیم آیات وی مما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی الکه دا کوم قران دی بمصرخکم وایا قرآن ولا دغه نه ورته همون ته به کله وابیان و کله به خوارج وي نو لا یغفر ان یشرک الله وی نه بخم چې شرک وکړي شي بیا تصل ختم کې ویلو ان الله لا یغفر ان یشرک به الله چرې نه بخي نه معاف کوي چې سره شرک وکړي شي و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او خطه ګناونه بخي ما دون ذلك کله رد شرک په دې طریقه کوي چې د انبیاءونه نفي کوي هغه ته وی اعلان وکړ سورۃ انعام چې شروع شي سوال آیات کې وی قل غیر الله اتخذ ولیا وای وته چې اوس ما ته دا اولیاء خبرې کوي کله کله بعض مشرکین راشي موحدین سره کنه نو دي ته وی تاسو طریقه نه کړی موحد ته وی تا طریقه نه کړی تا پیر نشته دی ولیدا څلور طریقې خو جایز دي کنه کله وی دا حسن بصری نه راغلی دي دروغ وی کنه تا باندې بشرک کوي عجیب خلق دی نو پیغمبر پاک ته وی کنه چې ته زموږ مرګرتیا نه کې قرآن کې سو ځای امر راغلی چې تو ته وایا قل اغیر الله يتخذ وليا بغیر د الله نه ونی سم بل څوک مددگار که تاسو چې نه ولي دغه سورته انعام کې ویلو بیا چې انعام ختمې ده غلطه متویلی قل اغیر الله ابغي ربا ولی معنی وکړه
تاسو خو ولی رب ته وایه نو زه بغیر دا نه بل څوک ونیسم. سورہ زمر کې ویلو قل فغیر الله تأمروني اعبد، دا مطلب چې د ولی مطلب دغه یې کنه چې عبادت یې شروع کې نو زه بغیر د الله نه بل څوک ونیسم. فاطر السماوات والارض، یا مشرک بر او ګورا کته او ګورا ته کوم ځای پیدا شوی لوی شوی د بغیر د الله نه بل چا عبادت کوي. وهو يطعم ولا يطعم، حضرت شیخ ویلیو دی کې قرآن ډیر سخت کنزل کړي او ته دې په نه پويږي. وهو يطعم ولا يطعم ډیر بدی وته ویلی چې دا ری څه مطلب دی چې الله ټول له طعام ورکي او هغه له څوک طعام نه ورکي اجت یې نشته کنه. نو لسم کی ویلیو سورۃ انعام کې قل یشین اکبر شهاده، تاسو په نسبت باندې کوم گواه ډیر لوی دی چې تاسو ته قبول او منظوري خو یې کنه کوم یو گواه دی. قل یشین اکبر شهاده قل الله، وتوای دی خو نه پوي چې الله ډیر عظیم گواه دی کنه. او هغه دا قرآن را لېږلی دی چې شرک مه کوئ. انکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى، ای مشرکانو تاسو دا خبرې کوئ چې الله سره نور مددګاران شته. قل لا اشهد، زه خدا نه وایم، توبه توبه، زه خدا څخه نه وایم. انني بریء مما تشركون، زه دې نه بیزار یم کنه. نو کفر او شرک د دینه منع. قرآن خلق یری چې دا کارونه کوي دا کارونه کوي. کله وته وی سورۃ انعام کې دا ډېر واضح کړی ټول څلور شپېتم کې وی چې مشرکانو تاسو باندې چې سخت راشي او خیر خیریت شي تاسو په خپل وایي چې راخو د مرګ سره برابر خبره واخو خیر خیریت شنو. نو سوچو کې چې دا چا بچ کړي دغه زید الله د معرفت ته کنه په جنگلې. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وای څوک دی چې تاسو له نجات درکړي د تیارو د وچی او د لمدینا. تدعونه تضرعا وخفيه، تاسو ته چې وای ډیر پاجز سره پرورو ریم پوی د چې دعا ال قبليږي چې په دمه دمه یې کنه الله ول سوال قبول کو خلاص وکړو. خو چې خلاص وشنو بیا بیا خپل شرک کاو کنه دومره سخت په خپل شرک کې چې ابراهيم عليه السلام ته په خپل وخت کې ویلو چې کچرته زمونږ د الہونه من نشوي نو دی به ته نقصان ورسینو، دی بدل نقصان در کی ګوره. ابراهيم عليه السلام ورته ویلو چې ګوره ما یراوی د الہو باطلونه اته سن یریږي د الله نه چې هغه سره شرک کوي. ما یراوی چې موږ الہ باندې داسې کی نقصان بدر کیدله او تاسو د الله نه یریږي چې انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل بي عليكم سلطانا. الله سره هغه خلق شریک کړي چې دلیل پینشتا. ما لم ينزل بي سلطانا فأي الفريقين حق بالامن. نو ته ویلو چې د امن لایق څوک دی دنیا کې؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، چې ایمان راوړي او شرک یې وسره نه کړي هغه د امن لایق دی کنه. دریم والنفاق، ځان الله یری په قرآن کې خلق چې د نفاق نه ځان بچ کړي. ان الشرک والکفر والنفاق، منافقت څه ته وایي؟ دا ډېر لوی مرض دی دنیا کې او دا ډېر ډونګې څوک پې پوهېږي نه. ځکه سورۃ البقره کې دې لپاره 14 آیاتونه
چې هغه بیا په خپل ځای کې راځي او هغه 13 آیاتونو کې د هغې 15 علامې ذکر کړي نشاندهي او بیا کوو چې دا وګوره دا د منافق علامه ده دیم علامه ده علامه ده حدیث کې خودمره نشته کله 3 راځي کله 4 راځي کنه سورہ بقرہ کې 8 آیات کې ویلو من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین فجبه به وی چې مونږ ایمان راوړل په الله پر ورځ د آخرت الله وی وما هم بمؤمنین دا ایمان نه دی ځان ته ساتي وره دوکي کوي بیمار دي سورہ حج کې تیر شیو ورون چې یو لسمات کې من الناس من يعبد الله على حرف هغه منافقان چې عبادت کوي د الله خو په شک ونته کوي چې خوشاله کار سمي خو کوي منځ راځي منځله راځي سبق له راځي ارڅ کوي چې لږه سخته پراشي کنه ارڅو تفریدي بیا کنه دې ته منافقان وی کنه دغه سورۃ نور کې ویلو چې کله فیصله کوي او د قران ورته وینو ناراضي اسوي چې آمنا بالله وبالرسول وصل وختم سورۃ نور کې ویلو واتوانا وجکل فیصله وښینو ثم يتولى فريق منهم بیا انکار کوي موږ په قانون باندې فیصله کوو وَيَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اګه پوېږي چې په شریعت کې زمونږه فائدہ ده زمونږه خیر ده په منډه راځي جمعات ته دا منافقانو یعنی خپل فائدې او نقصان ته ګوري چې خپل فائدې وي نو کاغه په شریعت کې او کاغه په قانون کې هغه پسې وزینو سورہ نساء کې ویلو یوصل دوصل وختم کې جن المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم منافقان خلق دې چې په خپل خیال کې الله سره دوکه کوي چې لم زمون په ډیرو منسوبو نه پويږي وي مونږه دومره تجربه را ته حاصل لګنه وهو خادعهم الله هم دې تسوینا سزا نور کوي ويمدهم فی طغیانهم چې د دې خیقین پیدا شي وګوره زمون کار کامیاب شو الله هم زمون په حال پوه نشو سورہ نساء کی یوصل 15 ختم کی ذکر ہوئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافقان بعد جہنم پاغلان دی تاخانه کی دی له داسې ځای ورکو چې دی د عمل سره برابر وکنه ولی د دې په حال دنیا کې څوک نه پوهیدو خلق به تاریان چې دا خلق وګوره کله هلته کی کله دلته کی هر چا سره ځان حسابي کنه د دې په پته وي پوه نشي چې دا مسلمانان دي که هندوان دي دا سه دینو د دینو الله وی دی له بزاغ لاندې طبقه د اور ورکوما سورہ صف منافقون پاول کې د دې حال راغلو دې ته منافقان وي سلورم والافتراء یری قرآن خلق لرا چې ګوره دروغ جوړ نه کې دروغ جوړول په سبان په الله باندې پیغمبر باندې په یو بل باندې دا ټول افترائی کنه ښا سورۃ طه کې وی یو شپږم کې چې کله ساحران رااله مقابله لا نو موسی علیہ السلام ولله جوړ تازه وسره وکړو او کینا سو سره حق پرست دی ته وی ښا یره خو یې نه پدې کې کینا سو سره وته نصیحت شروع کو چې ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا هلاک شه په الله دروغ مو جوړوي فیسحتکم بعذاب ور په عذاب باندې بم لوټ کی دروغ څه جوړ کړی په الله باندې دغه سحر او جادو چې کو دا دروغ کنه چې په دې کار کیږي لا تفتروا علی الله کذبا افتراء مکوي په الله باندې افتراء مکوي سورۃ انعام په عقبات کې راغلیو اپ انزما عقبا سلورما
یوصل دولسم کی وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. دی ویلو دا خلق دی چې دی یو بل ته غلطی خبرې کوي، دروغ جوړ کړي، زخرف القول څه بنیاد نه د دې لپاره چې خلق دوکه کوي. ولتصغى إلى أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة نویلی فذرهم وما يفترون. پریدا چې ځان نه جوړول کوي، ځان نه دین جوړ کړي دي، د باطل پرستو دین ټول د ځان نه جوړ کړي. یو لوی پړپړه و سره پرتې سند وی مونږه دغه یو کنه فاجګان یو صدیقین یو او دا ګور زمون شجره رسیدلې دا حضرت صدیق تا او کله حضرت علی تا دا شجره کوم ځای و؟ قرآن خو ویلي سورت ابراهیم کې چې نسبونو شجرو والا ټول دروغجن دي. دا برای سورت ابراهیم کې ها چې دا څومره چې نسبونه بیان شوي دي کنه د دې علم نشته چاته. ها نبی علیہ السلام بیا ویلو عبد الله بن مسعود روایتو چې کذبن الصابون الفاظو کذبن الصابون دا نسبونو والو چې سکړي دي ټول دروغ کړی دي، ځان جوړول کړی او ځان خوشاله کړی په دې باندې چې بس زماجت نشته. ادیو په خلکو ته وی زمونږ رشتہ هم بل چا سره نه کیږي. مونږ وی چې رشتې کوو نو خپل مین کې یو بل سره به کوو، بل چا سره نه. نو یو په لخوای چې رشتې به نه کوو بل چا سره، او بل پله هغه نظرانې او شکرانې خورئ، صدقې او زکاتونه، او چې اصلي سیدانې خو په هغې دا حرامې که نه، د هغې نه ځان نه ساتئ. بل پله وایي چې مونږ به رشته نه کوو ځکه چې زمونږ خاندانو چت دی، مونږ سره څوک برابر نه دي. دا ټوله افترا ده. چې ته ډېر کم خلق وایي چې یي به داسې که نه. سورې نحل کې ویلو شپږ پنځوستم کې وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا. دا مشرکان مقرری په خپل مال کې دا هغه چا دپاره چې په خپل نه پېژني برخه، دا وایي زمونږ ده او دا زمونږ د الهاو ده، دا د الله ده او دا زمونږ د الهاو ده، برخه وله کوي. دا برخه کوم ځای وه؟ دا خو دې دروغ جوړ کړل چې کنه الله رب العزت ویلي چې او زما برخه هم کوئ، د دې هم برخه کوئ. تالله لتسألن عما کنتم تفترون. افترا کړی و نو ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتكم الكذب أن لهم الحسنى. دا به موخه کارونه سکول الله له هغه ګرځول چې په خپل به بد ګڼل، په خپل لونه بد شوي وي، دا الله لونه شته کنه ملائکه په خپل به ځان سره چابرخه نه منل چې ما سره دې چابرخه نشته، دا زما واحد ملکیت ته. وګوره الله سره به د برخې خاوندان وي، دا دي کنه هلکه په خپل بد ګڼي او الله لري د برخ خاوندان کتلی دي. او بیا تصف ألسنتهم الكذب، په دې ژبه باندې دروغ وایي چې ان لهم الحسنى، زمونږ دپاره الله جنت الفردوس پیدا کړی وي. ښه الحسنى. اخر د سورت نحل کې ویلي یو تل پنځم کې چېرې دا دروغ څوک جوړوي په دنیا کې؟ دا هم قرآن به ویلي که نه؟ قرآن کې خو شته او ویلي دي که نه؟ یو سل پنځم د سورت نحل کې ویلي دي چې انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. دروغ هغه خلق جوړي چې د هغې په قرآن باندې یقین نه ایمان یې نه، قرآن یې نه ویلی دی، نه زده کړی دی، نه په پته پوهېږي، نو دغه خلق دروغ جوړي چې قرآن یې ویلي هغه به چرې دروغ جوړ نه کړي.
قرآن کې خدا کمال شته کنه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله دغه د الله په آیاتونو باندې یقین نشته هغه لګیا دي هر قسم دروغ جوړینو دا خلک په دې زیارتونو باندې ولې اخته کړي دي کال په کال نوی نوی دروغ جوړي خو هغه دا وی چې دا ولی چې ونه د عربو نه راغلو او دلته جهاد کونه شهید شو نو سمودای پاغي باندې خلکو نه شکرانه نظرانه راټول کړي نبی به داوی چې دا سمندر زکه دی په لن راوړي کني کې امانه به وړي وا چې دا دلته واته ولی پروت کنه دا حدیث اوسم دې کچیانو مچیانو دا عقیده ده دا سمندر چې راټینګ کړي دي نو دینه چاپیر اولیاء پراته دي دا یو دی بل غایب شاده او بل پکې مریم به دا ټولي پکې رانه راکړي پیدا مونږ دې په حفاظت کیو کنه زګه کې امانه بچ د کنيوي سمندر خو ته بالکل په خلی کې ده دردي عقاید نو ای به مونږ د پلاني په حفاظت کیو داغه په منګول کیو داغه د لمنې د لاندیو بیا به ول دروغ جوړول چې د عبد الله شاه غازی قبر خوځي د مخکې د پیر بابا په حق کې هم مشوره کړې و چې قبر خوځي نو مخلوق ورمات شو هغه کال دومره دنده شوی و ځکه هر څوک برات لکنه او هغه څه چل کړو داغه په غلاف کې دنه سيخيو دا پاسه وته بل کړو نو قدرتي به خوځیدنو خلق وګورو ته وی خبر خوځي کنه چې به دا قیامت راځي او دا دې خپل دندې د پاره دروغ جوړي الافتراء نو قرآن مونږ یې چې ور شرک باندې کوي کفر باندې کوي منافقت باندې کوي دروغ باندې جوړوي دین وزن ساته ک 40 دغه سي د سلور نور جرمون وزن ساته التحریم لما حل چلا کم حلال کړی دي نو ګوره هغه حرام نه کوي په ځان باندې او تحلیل لما حرم چې کوم الله حرام کړی دي هغه حلال نه غني وتقول علی الله الله باندې ځان خبرې جوړ نه کوي والافتراء علی الله الله باندې دروغ جوړ نه کوي هغه مخ کې افتراء عام و په یو بل دروغ په پیغمبرانو دروغ په قران دروغ او دا مطلب صرف په الله دروغ جوړول دا څلور خبرې دي تحریم لما احل الله ډیر څه حلال پیدا کړی دي او خلکو باغې کې شک کړي او حرام کړي په ځان باندې چې دا نه خورو اسه د معمولی شکونو په وجه باندې په دې انعام کې سارو کې الله رب العزت اجازت کړو کنه چې ثمانیت ازواج دا څه قسم پیدا کړی دا پاک دي حلال دي مشرکانو پکې بحیره جوړ کړه صاحب جوړ کړه وسیله او حام چې بس دا مونږ نه کړو دغه سي دې زمانہ کې هم ډېر خلقو یوازې د خوراک سيزونه نه یادې چې څه د استعمال سيزونه دي الله وی دا ما ستاسو پر نازل کړی دي نعمت ته ځانې م بندوي دی وکله یو شی د غیر الله په نوم اومانه یا به غیله ګوتې نه ورولې چې بس دا خو ګور دا او کدی ته چې الله سورونو هغه به خپشي نو مونږ بغیر کوي وي بیا مونږ هلاک شو پاک شی به حرام کا ځان باندې هم به کې تحریم راغی هم به کې نظر د غیر الله راغی نو کله بداسو چې وی دا کپڑا او دا جامه زمونږ د پاره نه ده دا په مونږ باندې خان راځي ناغه به نه غوسته بیا چې دا مونږ واغونتو نو زمونږ بدن کې تکلیف راشي مرض پیدا شي کله به روز چې بدی ګڼلې وي چیرې په د شورو پر ځ باندې خادي نه ښه ولي ځکه سپیخيږي وي داغي پیخېدو نه ته بچ کې دی شي
هغه الله لیکلی کنه به خامخا پیخیږي د شورور وس کې چل نه دی دا خو الله خپل طرف نه فیصله کوي نو دی هغه ورځ ته بیا بد ګوري دا څه نه وي چې دا د الله طرف نه موږ به توبه وباسو الله نه سوال کوو نو بس په هغه ورځ پورې وتړوي دا ورځ دکه نه دا بلا ده وي ګورو ته الله وی ورځ ټولې زما دي او پاکي دي کې څه نقصان نشته کله میاشتې بدی ګڼلي دې ټولو په حق کې قرآن فیصله کوي سورہ بقرہ کې یوصل اتش پیت کې یا ایو الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یخلقو خورای هغه څیزونه چې زمکه کې دي حلال پاک دا کوي چې پردیش نه حرام او دا کوي چې مردار نه دغه نظام ساته چې حلالي او طیبي نو خورای هغه که هر څه ګوره کله بچر کې بانګو اندی بوي دا به نخرو ولی وی دا سپیره شوا په بانګ باندې سپیره شوا نو بیا به دغه سیم چې تاسو ته نه چولا استادانو کرا به ولېګل ولی پاغي دا سپیره سود دا خپل نه خوري دا ګوري چې څه شک دي تراغله چې بانګي وي خو برکت شون دا خو قبل خوري کنه خوري دا خام خوري کنه د شک د وجنه شک به کو کله به بډایګانو ختم وکړو سنوم به وته کې خودو بیا به روجي واغستنو وی ګوره دی له ماشومان خپل نه راځي په خپل وته کې ناستو ګوره ماشوم به نه پرې خوداري بچي والے ویننه نه دار دي پر نه خو کنه دا ستاسو لپاره خوي کنه هغه مشرکانو رسمونه رواجونو په خلکو والله وی چې ولې حلال شی په ځان حرام وای دا څه کوي کلوا من ما فی الارض کلوا من طیبات ما رزقناکم دا د سورته مائده چې شروع کیږي نو الله اعلان کوي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام اے مومنانو د الله وعده ومنه دا ساروی ټول حلال دي دې کې ځان حرام او حلال مې جوړوي چې دا پکې حرام دي دا پکې حرام دي احلت لكم بهیمة الانعام دې رد کړل په تحریماتو د غیر الله باندې یو څلورم آیات په سورۃ المائده کې ویلو چې کله محرمات بیان شو چې دا مردار حرام دا وینه حرام دا غوښه د خنزیر ما وهل حرام دا موقوزه او نتویحه او متردیه ما کله السبع دا ټول بیان کړل ندی سره غم پیدا شي چیرې د حلال پکې وي سو نو وینو او چې سو نو ټول حرام شو کنه يسألونك ماذا أحل لهم سنة تپوسکی چې هغه حلال پکې کوم دي قل أحل لكم الطيبات دغه پاک سيزونه دي کنه طيبات انعام دغه دي ابي او سره د ښکار مسله ذکر کړه وما علمتم من الجوارح ځکه دا ریشه کو چې د ښکار مونږ کو په مردار سيزونه باندې کو سپې مردار دي باز مردار دي باخه وغیرہ نو چې په دې باندې ښکارو شي خو دې خلو سره ولګي دا نو مردار نشو الله دا غي وضاحت کو چې نه دې نه دې مردار ولي وما علمتم دغه علم راغله د تعلیم غستره دا علم دومره برکت چې داغه خلی پاک کړه په دې شرط چې ور تعلیم غستې ښا وما علمتم من الجوارح دې ته ویل شي تحریم د ما احل چې الله حلال کړی او دې په ځان باندې حرام کی الله وی داسې وکوي پاک سيزونه ما حرام وای دا یې حرمت دې طریقې وي یا شکو کی چې بس دا شی په مونږ نه راځي کله وګورو مشرکانو خپل ساروي ولیدو چې ډېر قیمتي او ډېر زر زر بلوي دو غټي دو ډېر خیرات زبو دی وی ویره په دې ساروي زمونږ شک پیدا شو ولی ودا دې چې داسې غټيږي او
زر زر لویږي او تاسې خیرازه د خدا دته چا کتلی دي نو مونږ به دې په خپل استعمال کې نه راولو ځکه چې هسې نه چې هغه سړی رانه خفه شي بس دې ته وهم وایي که نه وهم دې ته وایي ښه ډېر خلک په شرک کې مبتلا او د وهم د وجې نه چې په ده به د چا نظر لګېدلي دا دی ځکه داسې ښکلی دی او خیرازه دی ښه نو بس مونږ که دله ګوتې وروړې ناسې نه چې څه نقصان را ته ورسي بس دی به دغسې یي دا د دې کارونو کله یوې ځکه چې ته واده کوی دم جوړ شو نو هغې کې به خیرات کو خو مونږ به دله په خپله که نه کله به چې درګاه ته وړو نو به دا به ګورې بل څوک نه خوري د هغه ځای ملنګان به یې خوري دا د هغې دپاره منلی شوی دی ټول حلال څیزونه پاک څیزونه یې په ځان حرام کړي وو الله وی دا پاک دي سورت مائده او سورت انعام او دا سورتونه خاص د دې مسائلو دپاره دي چې تحریمات او تحلیلات ذکر کوي ګور سورہ انعام کې یو سل او شپږ دیرشم کې وایي چې هغې کې بیا ډېر وضاحت دي چې عبدالله ابن عباس یې ویلي چې څوک د عربو د جاهلیت نه ځان خبري نو هغه د سورت انعام د یو سل دیرشم نه پله وګورئ دا ټول د عربو د جاهلیت خبرې دي که نه نو یو سل شپږ دیرشم کې ویلو وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا دا مشرکان الله لره برخه کوي په خپل فصلونو کې او په خپل سارو کې وردا قرآن د مشرکانو د مکی ذکر کوي چې ډېر بدنام دي او خلقو څومره بد ګڼي چې دا مشرکان که نه دا جهنمیان وایي هغې ستا نه خو که نه ولې ځکه هغې به خپل فصل او مال کې د الله برخه مخکې کوله او د خپلو الهو هغه به یې وروستو کوله فقالوا هذا لله وهذا لشرکائنا وی دا د الله برخه شوه د هغې په خیال کې او دا زمونږ د شرکاو شوه ته د خدای برخه کوې تا چېرې زکات ورکړی دی خو مشرک نه تپوس وکړه چې تا چېرې زکات ورکړی دی عشر دې ورکړی د خپلې ځمکې او یا صدقه فطر دې چېرته ورکړې ده یا چې تا سوګند کړی دی بیا دې مات کړی دی نو لس تنه دې ماړه کړي دي نه ته خو 3 ورځو روژو له راځې تپوس وکړي چېره ده که قسم څه کفاره ده وی زه دا 3 ورځې روژې به ونیسو نو دا خو به هغه څوک نیسي چې عجز وي غریب وي وس یې نه کېږي دومره ستا په مال کې د خدای برخه نشته ښه او هغې به د خدای برخه هم کوله او د خپلو الهو به هم کوله او ته هغې ته مشرکان وی او ځان ته مسلمان وی وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا بیا یو سل اته دیرشم کې وایي وقالوا هذه انعام وحرث وی دا څاروي او دا فصلونه چې دي حجر دا بند دي لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم دا بل څوک نه خوري چې زمونږ څوک خوښ نو هغه به یې خوري په دې دا خیال اوس بزعم دا د هغې زعم و دې ته ویلی شي تحریم د ما احله چې الله حلال پیدا کړي دي او دی یې په ځان باندې حراموي ګوره صورت اعراف کې ورسره دې نه ترقي کړې ده نو یو دیرشم کې وایي چې خلقو تاسو ولې په ځان باندې ډېر څیزونه بند کړي دي دا پخوا د صوفیو نه دا شی ډېر را روانو صوفیه داسې خلقو چې ځان ته ډېر پاک او ډېر بزرګان او متقیان وي نو هغې به په خپله هم داسې کول او خپلو مریدانو ته به یې هم وي چې ګورې غټه غوښه دا به نه خورئ او غوړي دا څیزونه چې کومو کې قوت زیات دی دې نه به ځان ساتئ ګورئ لکه دا خو چې څوک د شوګر بیماري نو ډاکټر ورته پالو ښیي
دا تا څنګه وی چې دا مخوره دا مخوره کباب مخوره غبین مخوره غوړی مخوره دا خو دې هغه نعمتونه به بند کړو او بل وی به د خامتا جامې به جوړاوي غوري هغه په سلورنې غزبه کې د په خوا کنه وی دا جامې باغونده ګور د الله نعمتونه په بند کړیو خو خوراکونه په بند کړیو یولې پیدا چې سړی خورینو بدن کې طاقت پیدا شي نو بیا ځان نشي راټینګولې ګناهونه تې نه کیږي نو په دې په پېته او په تورای باندې ځان راټینګې قرآن او سنت خو په دې دلیل دی چې خو خوراک کوي چې د الله عبادت وکړي او د دې شعبان په میاشت کې نبی علیہ السلام روزه منع کړی و چې دې کې روزه نه نیسي نفلی ځکه بیا روزه ته کمزوري شي نو دین خو د دې اجازت کوي چې څومره خوراک کول شي څومره خو جامه خاسته غوستې شي نو سورہ اعراف کې نه دی ویلي او دیرشم کې قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق دی ته وایي چې دا چا در باندې حرام کړی دي چې دا مخره دا مخره او دا ما غونده تاسو قیمتي سيزونه مکوي کله به وی دې ته متکبر ویل شي کنه متکبر د الله بدی شي کنه نو د قران نه خبر او نه د حدیث نه پیدا فیصله کو صحابه کړی و چې تکبر لفظ راغی نو صحابه کرام او نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې مونږ کې هر یو تن دا غواړي چې داغه جامه دي خیسته داغه پیزار دي قیمتي دا به تکبري نبی علیہ السلام نه دا خو جمال دی وان الله جمیل يحب الجمال الله پخپلم جمیل دی ورچا سره محبت ساتي چې هغه د حسن او د خاص کوشش کوي غور کوي په تکبر دي تنوي تکبر ستوي بخاری کې راغلی وو چې بطر الحق وغمت الناس چې د حق انکار کې خلاف کې او حق پرستو ته بد ګورنو دغه ته تکبر وي ها تکبر په جامه کې نه دی په خوراک کې نه دی په ځای او په مکان کې نه دی تکبر د انسان په سینه کې دی ها چې د حق خلاف کوي او حق پرستو ته بد ردی وي او سپک وته ګوري وغمت الناس نو دې ته تکبر وي ناغي تکبر جامع لراوسته زینت لراوسته من حرم زینت الله التي دویم دې تحلیل لما حرمه داغي الټه خبره ده چې کوم سيزونه الله حرام کړی دي وګور هغه به حلال ګڼل مرداري خوري وسوم خوري ویني به اسکی وې دې سره زیړې لري کیږي د اختر پروز باندې خلکو جام اونیو قربانه تا او وینه به جمع کړه زګبا پیراته ودا د زیړی دارو دي جام بټل وې پزان راواړو کنه ور حرام سيزونه خور هغه کې څه د شفا ده مردار سيزونه خوري نو الله اذا حرام شوی دي تاسو څنګه پزان باندې حلال غنئ اګوره نور محرمات پریدا خدا محرمات چې وما اوهل لغیر الله ده چې دا په دې درگاہونو کې څومره سيزونه کې خوځي شي او یا حلالول شي یا څه او دا خلق دا سخري چې دلته هم ځان سره راوړي نو گاونډیانو له عمر کې ویدام ځان سره راوړي دي تاسو مخرج چې ثواب ومشي ولې دا سړي ویدا خورده ده کنه دا تحلیل لما حرمه ده کنه الله حرام کړی دي او دی وته خورده وي چې خیر دې کړه له خنه خو سکه یو کې ثواب دی وشي نو دویم دا چې الله ویزان بساتی د تحلیل لما حرمنا ده خدا اول شروع کړو سوره بقره کې اوصل دري او یا کې انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله دا سيزون الله حرام کړی
کله ابدی حرام کړي لکه دا شو دا ابدی حرام دي ټول عمر د پاره کله وقتی تور یو شی حرام کړي چې د لږ وخت د پاره می تاسو باندې دا حرام کړل بیا خیر دی هغه کوم دي هغه سورته مائده پاول کې راوړي احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد ولی چې په حرم کې نخکارونه کې دا تاسو باندې حرام دي